او دا خلق اهل بیت سره نعوذ بالله من ذلک دا جداوالی اهل بیت سره څومره محبت ته څه خبرې ته د کتاب نه څه خبرې صحیح سند نه څه خبرې راوی نه څه خبرې ته علم نه څه خبرې ته د علم میدان نه څه خبرې ته احادیث صحیحو نه څه خبرې جاهل انسان او اعتراض کړي عمر فاروق صاحب چې کله خلیفہ شو اوله خطبه منبر باندې ودرېد اول او الفاظ یاداو اوصیکم باهل بیت نبیکم خیرا ای صحابو ټول اول دا حکم درته کومه که چا سره خېګړه کوي او کنه کوي اهل بیت سره بخامخه خېګړه کوي او فاطمه الزهرا تی سووي ای فاطمه الزهرا مبارکه نبی علیہ السلام چې ژوندایو په ژوندو خلکو کې د ټولو نه زیات محبت ما رسول الله سره خو چې ستا والد صاحب دنیا نه لاړ اوس په ژوندو خلکو کې د ټولو نه زیات محبت د رسول الله د وجه نه یا عمر فاروق تا سره د فاطمه الزهرا مبارک خپل زوی عبد الله ابن عمر څومره تنخواه 3000 حسنین کریمین څومره تنخواه 4000 عبد الله ابن عمر شکایت وکړه زه په ایمان کې اول په غزواتو کې ډیر زیات شاملم مالی زیاتوم حسنین کریمین سره برابر کړه اغوی 4000 درهم مام 4000 ما 3000 او اغوی 4000 ما ور سره کم از کم تنخواه کې برابر کا د څور ته فرمایي بچي ستا سره هم دغه 3000 ټیکري هغه سره 4000 نستا پلار د هغه پلار غوندې دی نستا مور د هغه مور غوندې ده نستا نیکه د هغه نیکه غوندې دی نته د هغه غوندې او نم عمر فاروق د علي صاحب مبارک غوندې دی زندہ باد دومره دا څومره محبت دی تا به 3000 درهم او هغه به 4000 او تاسو ته پته ده امیر المؤمنین له څوک تللی شي چې پرمیشن وانخلی اجازه وانخلی وخت وانخلی عمر فاروق په دور کې اعلان ده اهل بیت علیهم السلام چې کلم راضی امیر المؤمنین عمر فاروق سره ملاوږي هغه به اجازه نه اخلي هر څوک به اجازه اخلي عبد الله ابن عمر به اجازه اخلي عمر فاروق په دروازه به ودرګي کو عمر فاروق فارغو ملاویږي با کني واپس کیږي با تر عثمان ابن عفان پورې چې دنه پس لوی صحابیو دا ټول به انتظار کا خواوره صرف اور صرف اهل بیت علیهم السلام شکل امام حسین راشي شکل امام حسن راشي شکل عبد الله ابن عباس راشي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د اهل بیتو کوم فرد راشي عمر فاروق په هر حالت کې دوی به اجازه نه اخلي ډایرکټ به عمر فاروق سره ملاويږي دا اعلان کړه عمر فاروق اهل بیت علیهم السلام د حضور علیه السلام قرآن خلق دي دا به اجازه نه اخلي نور به هر څوک اجازه اخلي دی وجنا عمر فاروق دی رضی الله عنه الہ العالمین دا کروڑونه رحمتونه پاغه باندې نازل کا خدای پاک دا سره د اهل بیت په ټولو باندې کروڑونه رحمتونه نازل کا مونږ سو کیو چې هغه په منځ کې به مونږ نعوذ بالله سالس جوړګو ټول زمونږ لپاره چې زمونږ لپاره امامان دي الہ العالمین د زمونږ د صحابه او اهل بیت په محبت باندې مرګ نصیب کا